وأما التضايق فبأن يكون متضايقين. قرن من قبيله الشرطية أغفت بقسم دا يو لزومية دا أو بلا لا متصلة دا ومنفصلة بها متصلة فدوا قسم لزومية أو اتفاقية. لزومية تعريف يقولوا بها أي بيبيلو جدال دا مقدم أو دا تالي دا دوالو ترميانزا يو شيبي جي واجبوي علاقة دا وجوب علاقة كلا دا علت بكلا تزايفي دا علت دري سلطونة تيرشو وستزايفي ومرتبه جدا تزايفي ستا نقال الرابع الجزئي كألتا من قبلي جكلا دا جزء إضافي تاريخي أو دا جزء إضافي نسبت بياني دا جزء حقيقي سنا وأيك من داويل تزايفو أصل كي ألتا متقابلين دا متقابلين وبيا بسوك اسمه وأيك يو تزايفي أغذكر كبير. وأما التزايف يا بدا علاقات تزايفي أغا التصوير داري داغي صورت داي چه بأن يكونا متزايفين چه بدا دوالا قضية متزايفين كقولنا إن كان زيد أبا عمرو وكان عمرو ابنه بجرد زيد لا دا عمرو نو عمر دا سدي زويدا زيد دي كمي نوزدا علاقة وعلم سدي تزايف تي والبيو لخير تزايف ليوانو دا خمي دي تبيدكيني چي رومباني شي موقوفي پا دویم باندي او دویم شي موقوفي پا اول باندي لکه نسبت دا پلاروالي او دزویوالي نزوی بچاته لگی چی من لهو ابن او ابن بچاته لگی من لهو سینا نو چې اریو چې پلار الوی دیږي چې کله زوی وي او زوی بچاته لګي کله پلار وی دی دیږي تزایف نو غداري نو کو چاته زید پلار د عمرو نو عمر بچای سوبي زوی دا زید وی وهذا التعريف سره د بدایو اعتراض کوي چې شارح وي چې دا کم تعریف تا د لزومی او کو نستادا تعریف د لزومی کاذبی ته شاملېږي بيقولي وجب دادا لهذا التعريف لا يتناول اللزومية الكاذبة ولعدم اعتبار صدق التالي دا وجه دا عدم دا معتبر كيدو دا صدق دا تالينا زكا ألته تالي صادق نمي لزومية كاذبة بيو دا لعلاقة بإيها دا وجه دا علاقين فديكي نحرك لجتا ألتوين چه لزومية دي تميلكيني چه دحوة دا صدق د تالی د صدق په تقدیر باندې د مقدم په صدق باندې به حکم لګول شي د وجه د علاقینا نو استاد د تعریف شامل لزومی کاذبی تا بل اولا پس مناسب دا چې ان يقال چې اللزومیه لزومیه ما اقزیدا حکم فيها چې حکم کړی فيها پای کې بصدق قضیه على تقدیر صدق قضیه اخرى چې دا یو قضیه صادق تا په تقدیر د قضیه بل باندې ولعلاقة بينهما دا وجد علاقين لدوارو کی موجبة لذالک کی واجبون کی دق علاقی لرا نچکلتا آغا یو شی لرکا تالی او مقدم دی لرکا او قضیت ذکر کا نفهوا یتناول لزومیت الكاذبتو نو پس دا تعریف شامل شو لزومی کاذبیتو هم ولی ان الحکم یقینا دا حکم بخالنمی للعلاقتی چی لگی دلی دا وجد علاقینا ان طابق الواقع وچاہتا دا حکم مطابق دا واقع نو کان الحکم متحققا نویبا دا حکم ثابت نو کما لزومیه شوا لزومیه صادقه شوا والعلاقة ايضا متحققة ممكنة وإن لم يطابق الواقع او وچاہتا دا حکم مطابق دا واقعینو نبیا فإما لعدم الحكم یا دا وجد نشوال دا حکمنا في الواقع فواقع چه فواقع کی بتا حکم نیوی لگولی او لثبوته یا بدا عدم دا حکم دا عدم الثبوت بی ومن غیر علاقة دا غیر علاقینا نو کچاہتا حکم نو بکی نو کاذبه ده او کو حکم مو د علاقه د وجینا نو صدا کاذبه ده دا تعریف یا شامل شدا
لزومی کاذبه ته هم نو دل پکار عرض د شارح دا شو چې ماتن لرا د مقدم او د تعلیق په لزومی کې ذکر کول ضروری نو عام به ذکر کړی و نو دوال اقسام ته شامل و اما الاتفاقيه او حرج متصله اتفاقيه فهي التي هذا يكون ذلك اي صدق التالي د يكون ذلك د مشار له دا هغه ذکر کړه چې دا صدق د تاریخ په تقدیر د صدق مقدم کې لا لعلاقه نبوي د وجد علاقنا موجبه لذلك چې واجبون کې دیره بل بمجرد توافق بلکې په نفس توافق د صدق د جزئین وي لکه ان كان الانسان ناطقا فالحمار ناهق بلی فانه لا علاقه وی اس علاقه مش تاریخ د علاقه نه د علاقه مطلب سدي بين ناحقية الحمار وناطقية الإنسان وحتى تريبري يجوز الأقل جائز غندا أقل تحقق كل واحد منهما تحقق دا هر یو د دې دواړو بدون الآخر بغیر دا هنا نو دا سندا چې عقل وي چې انسان راضي نو حمار هم راضي نه دا شی پکې نشته او ليس فيها او نشدي په اتفاقی کې الا توافق الطرفين مگر موافقت د طرفین دی علی الصدق بصدق بس اتفاق داری چې انسان هغه سره ناطق داغه ناطق دی او حمار ناطق دی ونس علاقه نشته چې خامه انسان ناطق وي نو حمار ګل بو سره ناطق وي مداشي نشته ولو قال اسبي وچرتا دی ماتن تعریف د اتفاقی په دی باندې کړو ولو قال وچرته ویلو ماتن چې هي التي اتفاقی هذا يحكم فيها بصدق التالي حكم كل فساد والد التالي فتقدير د صدق د مقدم لا لعلاقه بل بمجرد صدقهما نؤلتبه بمجرد توافق صدق الجزئين دي نو ذکر کړي بلکې دا سویو چې بل بمجرد صدقهما بلکې دا دواړه په نفس صدق یو بل باندې صادق راځي لکان اولا ودا ډیره بهتره وا ولی لیتناول الاتفاقیه الکاذبه د وجه د دینه التعریف د دین الى اتفاقی شامل اتفاقی کاذبه ولي فان الحكم فيها يقين حكم فيها قد تعريف ثاني کې بصدق التالي ولا لعلاقتنا فصدق د تالي او علاقه پکې نشته نو دوار د مشامل تعریف داسې پکاوي چې د دغه فرق تمام افراد ته شامل شي دا نه چې با شامل نوي وربما سر اشاره کوي چې کله ناکله بعض علما د اتفاقی تعریف په دې طریقه باندې کوي وربما لم يطابق الواقع وچرتا دا حکم مطابق د واقع نو الک ما ته پته نه چې مطابق د واقع به ان تصویر یا با تصویره کې به الله يصدق التالي چې نه صادقي دا تعریف په تقدیر د صدر مقدم باندې یو او يصدق یا صادقيږي وتوجد العلاقه موجودی کی علاقہ نو وقت یکتفی یقینا اکتفا وکړه په اتفاقی کې بصدق التالي فصدق التالي صرف دا ویلو چې کم ځای کې صدق د تالي دا فصدق د چې د مقدمي به حتی یقال چې ویل شي چې انها یقینا اتفاقیه التي هغه حكم فيها بصدق التالي على تقدير المقدم ولا لعلاقه بل بمجرد صدق التالي فنفس صدق د تعریف باندې دا ساري نو ويجوز او دا هم جائز ان يكون المقدم فيها چې مقدم فيها په دې قضیه اتفاقی کې صادقا او کاذبا یا صادق یا کاذب نو يسمى بهذا المعنى اتفاقيه عامه نو که چاته داسې تعریف کړو نو په دې صورت کې بیا مونږ ته اتفاقيه عامه نو گویا چې الته یو قید لګید نو دا قید د ونه په شي کې تخصیص راځي نو هغه معنی خاص او دا معنی عام شو وبالمعنى الأول اتفاقية خاصة وللعموم والخصوص بينهما ألك عموم أو خصوص سمراي فإنه متى صدق المقدم والتالي بهر كلة صادق مقدم والتالي فقط صدق التالي يقينا صادقي بالتالي
او مونږ دلته تعریف دا دویم وکړو چې دا جائزه وه چې دلته دې حکم الاتفاقي په صدق د تعریف باندې په تقدیر د مقدم نو چې کوم ځای کې مقدم هم صادق شو او تعریف صادق شي نو خامخا تعریف ورسره صادق هم راځي ولا ينعكسو البته عکس نشته چې کوم ځای کې تعریف صادق شي نو دا لازم ده چې مقدم او تعریف ورسره هم صادق شي دې د وجې نه دا دوی معنی عامه شوه او لومبۍ معنی خاصه شوه واما المنفصله دا هدا متصلي د دواړو اقسام د هغې وضاحت شو په هذه المنفصله فقد عرفت یقینا تا پیژندلې ده چې انها یقینا دا منفصله على ثلاثه اقسام طریق اسم حقیقیه وهي التي يحكم فيها بالتنافي بين جزئيها صدقا وكذبا نو تعریف یو ځل شوی دی بیا باندې کې کقولنا اما ان يكون هذا العدد زوجا او فردا ومانعة الجمع وهي التي يحكم فيها بالتنافي بين جزئيها صدقا فقط كقولنا اما ان يكون هذا الشيء شجرا او حجرا نو داسې نشي کېدی چې دا شی د شجر او حجر دواړه وي نو اجتماع جائز نه ده البته خالي کېدل یعنې موافقه کېدل داسې دي جائز دي چې نه د شجر وي نه د حجر وي څه دي وي حیوان دي وي که نه بل شی هم راغشتی شي ومانعة الخلوة وهي التي يحكم فيها بالتنافي بين جزئيها كذبا فقط كقولنا إما أن يكون زيد في البحر وإما ألا يغرقا بالکل ټیک ده البته داسې نشي کېدی چې زید د دریاب کې هم نه وي او غرق کې وي ځکه موږ دریاب د اوبو لیدلی دی او دریاب د کاڼو او د شګو د خور نه لیدلی که تاسو به لیدلي وي معنی مه کوئ غرق لیدلی دی د شګو او د کاڼو لیکن د ریو به هم نه لیدلی هر چې سړی پکې غرق شي بالکل وانما سمیت الاولى وجه تسمیه وایه ده د ماربلو کوم چقړ سی بیږي د ماربلو په خالي هغه کې سره کېږي نه مړای که سو کېږي نه سړي مو د چې دې ویلو نه خو دا هغه سلیخ وي کنه سلیخ دا وجه نه حسن له شي سړي کې غل کېږي ها سړي کې غل کېږي پیش پتی جوړ شو غل کېږي پکې نه پیش دی جوړي دا پته باندې دا انسان دی قصدي هغه دې به غوبا پکې وکړي هغه څنګه ووري می عام مصطلح هغه سوي دا اوبوي ها دا دریاب دی څوک دانی په یو شی ډیر شي لکه دک سره او سپین چې ویلي کې نو روان شي د غرونو په مقدار هم لري وي څوک د دریاب نه ها چې مصطلح دا غلي چې د اوبوي په دې مطلب باندې نو ټیک ته بهشکه چې کوم ماربل وي دا غي چې کوم لاغوي د خدای باندې ته ولل لګي چې مسلسل په یو ناله کې راځي کنه هغه بهشکه بالکل بیا مسلسل روان یو شی پکې پریوته نو کې دې پکې هم شي او مړ کې دې پکې هم ځکه زهريله دي دا په حقیقت کې وسدي سیمټ دي کنه سیمټ زهريله دام زهريله دي کنه وانما سميت الاولى يقينا مسمى كيشوا اولانه منفصل حقيقيه حقيقيه واسالك دي حقيقيه ولي لان التنافي بين جزئيها يقينا منافات دوار جزئين کې اشد من التنافي ودا ډیر سخت په منافاتو کې بین الجزء الاخيرين د اخیرانو دوه کې ولي لانه في الصدق والكذب معا ځکه چې دا دواړه په صدق کې هم جمع کېږي نه او په کذب کې هم نه جمع کېږي نو چونکې دې کې منافات سیوا دي نو فهي احق باسم المنفصل دي نو فهي پس دا حقیقیت ډیره حقداره په نوم د منفصل بل هي حقیقت الانفصال بلکې دې د حقیقت الانفصال نوم چې کې هوري نو ټیکتا ځکه اخیرانه دواړه کله په صدق کې نه جمع کېږي په کذب کې جمع کېږي او کله په کذب کې جمع کېږي په صدق کې نه جمع کېږي او دا په دواړو کې نه جمع کېږي نو دا حقدار دي د منفصل او یا حقیقت الانفصال ورته وایو والثانيه مانعه الجمع الک دې د مانعه الجمع لاشتمالها على منع الجمع بين جزئها نا آسان تعریف هغه دینه په خپل باندې راوځي ها چې مانعه الجمع څه کوي چې دا مشتمل ده په منع کېدو د جمع بین جزئین چې د دې دواړو جزئین جمع کېدي نشي لیکن متفق کېدي شي والثالثة معنى الخلوة لأن الواقع لا يخلو عن أحد جزئيها ذكا كم يوشي واقع شيء عن خالقي يو دليل جزئيننا ذكا دي معنى الخلوة في خالقي دري سدي مانع دي
وربما أو كلنا كل يقال بلكي مانعة الجمع ومانعة الخلب على التي من قوية إتشاد الدوار تاريخ ذاتك التي هكذا حكم فيها في حكم كل جبهارك بالتنافي في الصدق مطلقا أو في الكذب مطلقا مجهر كالداجي مانعة الجمع دي بلكي دهارك الصدق منافات بين الصدق مطلقا أو مانعة الخلب بلكي جهارك منافات سبي بين الجزئين في الكذب مطلقا وبهذا المعنى تكونان أعم من المعنيين الأولين نقدي معنى سري دا معنى الجمع أو معنى الخل ودا أعم شو درنبني دوي معنونا والحقيقية بدا وسكي والحقيقية إذن أو دا حقيقيين هما أعم شوا زكاة دلتا مطلقا كي مطلقا دي قوي نصدق أو كذا تفيوزي هم راديشين أو جدا جدا هم راديشين وكو فيوزي رانو نحقيقية شوا ठीक हुआ आपको चार दसर पसंद करागे नुमान या तुल जमा शुआ आपको पकेज़ करा नुमान या तुल खिल जो दा माना आम शुआ दा मखनी दो माना ولبعض الأفاظ إن شاء الله لا